پشپږیزه لیگ کې بیګا د حشمت الله شاهدي مقابله عظمت الله عمرزی سره وه چې نوین الحق هم شپږیزې لیگ ته واپسي کړې ده. نوین الحق هم بیګا په شپږیزه لیگ کې ډومبنی میچ و چې نوین الحق څه داسې خاص پرفارمنس نه دی کړی. مکمل سکور کارډ در سره شریکوم. حشمت الله شاهدي لوبډلې څه پرفارمنس کړی دی، عظمت الله عمرزی لوبډلې د طرف ډېر ښکلی بیټینګ شوی دی. بالنګ کې فضل حق فاروقي یو ځل بیا 15 وکټې ایښتلي دي، 4 اورونو کې صرف 18 رنزونه. عظمت الله عمرزی لوبډلې لومبنی بیټینګ کړی دی چې 201 رنز جوړ کړی دی، 15 کلاډیان آوټ په 16 اورونو کې چې عبدالمالک ورسره زبردست بیټینګ کړی، په شپږ 50 بالونو 3 رنزونه جوړ کړي دي. په د باندې عامر ډریګن ټیم چې کوم دی د حشمت الله شاهدي ټیم چې کوم دی هغه سره کریم جنت صرف کله بیټینګ کړی دی، په یو کم 40 بالونو باندې شپږ رنزونه ورسره کریم جنت جوړ کړي دي، خو دا سکور ورپسې 201 رنزونه ورپسې نه دي چیز کړي. د حشمت الله شاهدي لوبډلې 102 رنزونه جوړ کړي دي او ټول ټیم یې آوټ شوی دی. مکمل سکور کارډ طرف د راځو چې تاسو له سکرین باندې ښکاري ایمو شارک چې کوم دی دا د عظمت الله عمرزی لوبډله ده چې ټاس یې ګټلې دی او ډومبنی بیټینګ یې کړی دی، 201 رنزونه په 16 اورونو کې جوړ کړي دي او 15 کلاډیان یې آوټ وجي. د سره عبدالمالک په شپږ 50 بالونو باندې 3 رنزونه، زبید اکبري په 14 بالونو باندې یو کم 40 زبردست بیټینګ زبید اکبري هم کړی دی جی. شاهد الله په 29 بالونو باندې 14، محمد اسحاق وکټ کیپر بیټسمن په 15 بالو اوه، عظمت الله عمرزی هم ښکلی بیټینګ کړی په 14 بالونو 24 رنزونه. شرف الدین اشرف په 2 بالو 1 رنز کړی چې نټ آوټ پاتې شوی، دا هم یو ډېر ښکلی کلاډي دی. محمد ریاض په 3 بالو 14 رنزونه زبردست بیټینګ ریاض هم کړی دی چې 3 بالونو کې هغه 2 چکې هم وهلي دي. بیا که موږ راشو د حشمت الله شاهدي لوبډلې بالنګ وګورو نو د سره نوین الحق هم واپسي کړې ده. په ډومبني میچ کې نوین الحق په 3 اورونو کې 240 رنزونه، وکټ یوه هم نه ده ایښتلې دي، په ډېر زیات مهنګا ترین بالنګ یې کړی دی. الله غزنفر په 4 اورونو کې یو کم 40 یوه وکټه، آفتاب علم په 2 اورونو کې 26، امیر حمزه په 4 اورونو کې یو کم 40 یوه وکټه، کریم جنت په 3 اورونو کې 28 او ننګیالي خروټي په 4 اورونو کې 25 2 وکټې. ننګیالي خروټي ورسره ټول نه زبردست بالنګ کړی دی. که موږ ورپسې بیا د باندې عامر ډریګن یعنی د حشمت الله شاهدي لوبډلې بیټینګ وګورو نو دوی ورپسې 102 رنزونه جوړ کړي دي او ټوټل ټیم آوټ شوی دی. ریاض حسن په ډومبني بال آوټ شوی دی، صدیق الله اتل ورسره په 15 بالونو 29 کله بیټینګ، کریم جنت ورسره په 1 ډاون راوتی دی چې په یو کم 40 بالونو شپږ او یا رنزونه جوړ کړي دي. حشمت الله شاهدي کپتان یو ځل بیا ډېر ناکاره اننګز کړی دی، په 21 بالونو یې صرف 23 رنزونه جوړ کړي دي. صدیق الله پاچا 4 باله 2، ننګیالي 3 باله 1، شمس الرحمن په 18 بالونو 26 رنزونه، علي احمد په 9 بالونو 6 رنزونه، غزنفر په 3 بالو 0، آفتاب عالم په 2 بالو 2 او نوین الحق هم صرف یو بال وهلی دی، په هغې هم کیچ ورکړی دی او آوټ شوی دی. بیا که موږ ورسره د فضل حق فاروقي دی د عظمت الله عمرزی د بالنګ وګورو نو فضل حق فاروقي یو ځل بیا کمال بالنګ کړی 4 اورونو کې 18 15 وکټې، شرف الدین اشرف هم ښکلی بالنګ کړی 4 اورونو کې 38 3 وکټې، عظمت الله عمرزی 4 اورونو کې 40 ډېر زیات مهنګا ثابت شوی دی. شاهد الله 1.2 اورونو کې 12، کیس احمد 4 اورونو کې 44، کیس احمد هم بکواس بالنګ کړی دی. زبید اکبري 2 اورونو کې 28 وکټې یو هم نه ترلاسه کړي. دا مکمل سکور کارډ چې د میچ د عظمت الله عمرزی لوبډلې ایمو شارک په 19 رنزونو باندې ګټلې دی او حشمت الله شاهدي لوبډلې ته په 19 رنزونو شکست ورکړی دی. دا مکمل سکور کارډ د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.